من کې د قادیانیانو د میرزا ناصر سره مفتی محمود رحمت الله علیه علمي مباحثه کړې وه او د 14 ورځو علمي مباحثې نه وروسته آئین پاکستان کې اتفاق رائے سره 172 هغه وخت کې منبرانو ټولو په اتفاق سره د هرې پارټۍ منبر دستخط کړی و چې څوک تاجدار مدینه اخري پیغمبر نه مني ازروی آئین پاکستان دا مسلمان نشي کېدلی دا قادیانی دی د اقلیتو د هغې په لسټ کې د میرزا غلام قادیاني نوم شامل کړی و آئین پاکستان کې دا خبره لیکلې وه پاکستان کې چې څوک هم شناختي کارت جوړوي نو د نادرا د فارم د جوړولو په وخت کې به چې کله ځان ته مسلمان وایي د اسلام په خانه کې به په ختم نبوت باندې دستخط کوي نن کو 30 کروڑه مسلمانان په جیب کې د پاکستان شناختی کارت ګرځوي نو نادرا کې چې فارم ډکاو الته دستخط کړی دی چې میں اللہ رب العالمین کو واحد لا شریک مانتا ہوں میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور آخری پیغمبر مانتا ہوں میں اس کے بعد نبوت کے دعویٰ کرنے والے کسی بھی شخص کو مدعی نبوت نہیں مانتا میں اس کو مبلغ نہیں مانتا میں اس کو داعی نہیں مانتا میں اس کو مصلح نہیں نبی میں اس کو مصلح نہیں مانتا میں اس کو ذلی بروزی یا نبی نہیں مانتا اور الته خپل دستخط کړی دی کو د هرې پارټۍ والا سړي په جیب کې نن شناختي کارت پروت دی دا د ختم نبوت خاموش تصدیق دا د مفتی محمود رحمت الله علیه د پارلیمنت کارنامه ده دا د سیاسي علماو د ختم نبوت د مورچې د فتح او د کامیابۍ نوید دی چې نن د پاکستان په ټول عرض کې هر شهري هغه د ختم نبوت تصدیق کړی دی چیف جسټس صاحب منکر د قرآن تحریف دی دا به ته وکاوې دا ستا ډیوټي ده دا ستا منصب دی دا ستا ذمهواري ده نن دې ووي چې د دې ذمهوار نه یم الله به یې کوي سبا به وې چې په قرآن څوک ګټر ته ورته وایي قرآن څوک ګندګۍ ته ورته وایي قرآن ته څوک تیلې ورته کوي الله پوه شه او د الله کتاب پوه شه د کوم وکیل ورسره ذمهواري ده د کوم جج ورسره ذمهداري ده جج صاحب دا ستا دا ریمارکس دا آینده لپاره د پاکستان د عدالتونو لپاره ایډیل جوړیږي دا قانون جوړیږي یاد ساته دا خپل ریمارکس به واپس اخلي دنیا دارالاسباب دی د قرآن تحفظ د الفاظو تحفظ دا الله د حافظانو په ذریعه باندې کوي د معانیو تحفظ دا الله رب العالمین د علماو په ذریعه باندې کوي د قرآن د نظام تحفظ دا الله د مسلمانانو ججانو په لاس باندې کوي د قرآن کریم د غلبې تحفظ دا الله رب العالمین دا د غازیانو د مجاهدینو په لاس باندې کوي دا بزدل امت نه دی دا مجاهد امت دی زمون نبی مجاهد تیر شوی دی زمون نبی غازی تیر شوی دی دا د غازی نبی غازی امت دی څو شو کو یو څو ججان مو بزدل شو یورپین یونین تخپل سترګې اوچتوي اقوام متحده تخپل سترګې اوچتوي 23 کروڑ پاکستانیان دا د مدینه د جانان وفادار امتیان دي او یاد ساته د رسول الله مبارک عزت او حرمت دا زمون لپاره دا بره اسمان دی هر څه باندې سمجوته کولی شو خو د نبی علیه الصلاة والسلام په عزت او ناموس باندې سمجوته په پاکستان کې نشي کېدلی پاکستان د تاجدار مدینه امانت دی پاکستان د حرمینو امانت دی پاکستان د بیت المقدس او د مسجد اقصی او د مجاهدین حماس دا غی ملاتړ دی او دا غی ملګری دی نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایما ہے سرے مقتل بھی اس کا ذکر کرنا عین ایما ہے ڈراتا ہے مجھے دار و رسن سے کیا انادا نبی کی عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایما ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاجدار مدینہ د ختم نبوت تحفظ به مونږ کوو انشاءالله هغه آئیني دفعات کوم چې په قادیانیانو پابندي لګوي چې خپل نشر و اشاعت به نه کوئ پاکستان کې به یې امپلیمنټ کوو انشاءالله تاسو به انشاءالله ډېر آرام سره وکړئ د دواړو جهانو د سردار مبارک روح خوشحالولو لپاره د هغې سره د خپل عشق او محبت د اظهار لپاره موږ سره هېڅ هم نشته دی موږ سره صرف دغه آخري سهارا ده موږ به انشاءالله د تاجدار مدینه د ختم نبوت او د ناموس رسالت د
داغه تحفظ وکړو ان شاء الله. دا خیال دی خلک د زړه نه وباسي چې عالم پارلیمنت ته لاړ نشو، اوس په د قادیانیت مخې ته لاره اسانه شي. هلته به یوه ژبه وه او دلته به د لکونو کروړونو ژبو سره په روډ باندې ختم نبوت زنده‌باد ناره لګوو. کوم وخت چې موږ د پارلیمنت نه بهر وو، تاریخ لږ وګورئ، 1953 کې یوه ورځ باندې د ختم نبوت په سر باندې موږ 10,000 شهادتونه ورکړي دي. ما دا سر نه، زما د بچو، زما د مور او پلار، زما د اهل عیال، زما خلا، زما وینا، دا هر څه د مدینې د جانان نه قربان شي. دغه جذبې سره دنیا کې ژوند تیرو، دغه جذبې سره موږ په دنیا کې ژوندي پاتې یو. دا ژبه په هغه ورځ دې ګنګ شي چې په کومه ورځ باندې ختم نبوت زنده‌باد ناره نشي لګولی. دا مټې دې په هغه ورځ باندې شل شي په کومه ورځ باندې چې دا د تاجدار مدینه د عصمت او د ناموس او د ختم نبوت تحفظ نشي کولی. زما محترم ورونو، جسټس قاضي فایزي صاحب کومه فیصله وکړله، مدینه یې ډېره خفه کړه. د مدینې په کوڅو کې د اهل پاکستان نه ګیله پرته، د مدینې د لارو د کوڅو نه د پاکستان په نوم باندې سنو یہ روز اطهر سے کیا آواز آتی ہے. شین گنبد څه وایي؟ پاکستانیانو بې وفا شوئ. تاسو نو خو مو دا توقع نه وه. ما خو زما د ننګ او د ناموس تحفظ به تاسو د ټولو نه په فرنټ لاین باندې کوئ. 50 کاله مخکې مفتي محمود صاحب خوشخبري ورلېږلې وه. 50 کاله بعد پیغام لاړ شو. دا پیغام به موږ واپس کوو انشاءالله. موږ له ژوندي یو له خیره سره. یو نه، د پاکستان 30 کروڑه مسلمانان، هر بچه به عطاالله شاه بخاري جوړېږي انشاءالله. هر ځوان به مفتي محمود جوړېږي انشاءالله. هر سپینګیری به مولانا احمد علي لاهوري جوړېږي انشاءالله. شکر وباسئ، د واڼه خلکو خبر خلاصوم. ستاسو بچو نن مدینې ته د خوشحالۍ پیغام ورولېږلو. تاجداري مدینه نور مو وس نه کېږي، زمونږ د تهجد د وخت دا تلاوتونه ځان ته ډالۍ قبول کړه. غدار دی، دا امت غدار نه دی. امت به د ختم نبوت سره وفادار وي انشاءالله. امت به د قرآن سره وفادار وي انشاءالله. امت به د اسلام سره وفادار وي انشاءالله. غلام رانی محمد کو صدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے. محاذ و مورچوں پہ دا زمونږ او ستاسو د ایمان جذبه ده. محاذ و مورچوں پہ جان نثاروں کو کڑا رکھنا، سروں کی فصل کٹ جائے مگر پہرا کڑا رکھنا. سروں کی فصل کٹ جائے مگر پہرا کڑا رکھنا، نسلوں کے نسل کٹ جائے مگر پہرا کڑا رکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو جہاد کے صحابوں نے تپوس کی این سعد. حضرت بلال ورته د الله حبیبه زخمی دی. حضرت بلال ورله قال لا این سعد اجب رسول الله صلی الله علیه وسلم سعدا، دا الله محبوب دی یادی. حضرت سعد ورته وی ځان کدن مې دی، بلی دنیا ته روان یم، د دواړو جهانو سردار مبارک ته مې سلام ووایا او زما قوم ته زما د ژوند د اخري وصلګیو پیغام ورسوه. ای زما قومه، نبی علیه السلام درنه خفه نشي، او که درنه خفه شو او تکلیف کې راغی، زه سعد به د محشر په میدان کې تاسو د ګریوان نه نیسم. تاسو به زما قصوروار یې. زه ځم، زه مېلمه یم، ډېر د لرې نه راغلی یم. پرون 11 بجې مې سفر شروع کړی او نن 11 بجې راورسېدلم. خو دا صرف او صرف یو وعده درنه اخلم، د دواړو جهانو د سردار مبارک د ختم نبوت تحفظ وکوم انشاءالله. دا به په وفادارۍ سره کوو انشاءالله. الله رب العالمین دې الله اکبر. زنده‌باد الميحات، زنده‌باد النبوات، زنده‌باد فضل الرحمن، زنده‌باد. الله رب العالمین دې د قرآن کریم د حافظانو د تلاوتونه قبول کړي. الله دې د مولانا سلطان محمود صاحب د ښکلي ګلشن آباد